السلام علیکم ملګرو، امید لرم چې ټول به ښه یې. یو ځل درود شریف ووایئ. چا چې یو ځل درود شریف ووایي، الله پاک په هغه باندې 10 رحمته نازلوي. نن به موږ تاسو ته د حضرت مصعب عمیر رضی الله عنه شهادت کیسه کوو. حضرت مصعب بن عمیر رضی الله عنه د اسلام راوړلو نه لومړنی ډېر په ناز پاللی شوی و او د مالدارو هلکانو نه و. د ده پلار به د ده پاره د 200 درهمو جوړې اخیستې، ورته به یې اغوستولې. د نوي عمر زلمی و، ډېر په ناز او نعمت کې لوی شوی و. د اسلام شروع زمانه کې د کور د خلکو په پټه مسلمان شوی و او په دې حالت کې اوسېدو چې چا د ده کوروالو ته خبره ورکړه، هغوی دوی وتړو، قید کړو. څه ورځې په دې حالت کې تېرې کړې او کله چې موقع بیا مونده نو په پټه وتښتېدو او کومو خلکو چې حبشې ته هجرت کولو هغې سره هجرت وکړو او لاړو. د هغه ځای نه چې واپس راغی د مدینې منورې ته یې هجرت وکړو. د زاهدو او د غریبۍ ژوند یې تېرولو او داسې تنګسیا حالت یې و چې یو ځل نبي اکرم صلی الله علیه وسلم تشریف فرماو. حضرت مصعب رضی الله عنه یې مخې ته تېر شو. ده سره صرف یو څادر و چې ځای په ځای شلېدلی او یو ځای پکې په ځای د کپړې د څرمن پیوند لګېدلی و. نبي اکرم صلی الله علیه وسلم د ده موجوده حالات او د هغه لومړني حالات ذکر وکړو. سترګې مبارکې د اوښکو نه ډکې شوې. غزوه احد کې د مهاجرینو جنډه د ده په لاس کې وه. کله چې مسلمانان ډېر پریشانه په حالات کې خواره واره شو، ده کلک ولاړ و. یو کافر د خواله راغی او په توره ترې لاس پرېښودو چې جنډه ترې پرېوځي او مسلمانانو ته ګویا ښکاره شکست وشي. ده زر بل لاس کې جنډه واخیسته، هغه کافر ترې بل لاس هم پرې کړو. ده دواړه مټې راغونډې کړې او سینې سره یې جنډه ونښلوله چې پرې نوځي. هغه دې په غشو وویشتو چې په دې سره شهید شو، خو په ژوند یې جنډه پرېوتو ته پرې نه ښوده. دې نه پس جنډه پرېوته چې زر بل کس اوچته کړه. هر کله چې دې دفن کولو وخت راغی نو صرف یو څادر ورسره و چې په ټول بدن یې نه راتلو. که سر یې پټولو نو خپې ښکاره کېدې او که خپې یې کولې نو سر یې ښکاره کېدو. نبي علیه السلام ارشاد وفرمایو